سلامونه یارانو دوستانو څنګه یې ښه امید ده چې ښه به یې د ژوند په خوشحالیو کې به یې د ژوند په مزو کې به یې نن بیا د کاره چوټي شوې راووتم نو مې هڅه کوم کې ولاړ کړم خو بس ګرمي هم ډېره زیاته وه راووتم بس وروره د خپل ګاډي ته مې یار سامان وامان ور واچو ما یې بس یاره چې ځو بس روم ته سړی چې د کاره چوټي شي نو سړی وایي چې بس تلی بېخي لکه سملاستی بس دلې مې بټن دباو کړ روان شوم وروره دې ته ور وختمه راتلمه خو به دې لاره کې راته چارج ختم کړو اورې ما نور که راته وړې نن یې ته وړه بس دا هفته زندګۍ سره مې بس کله به ته ما وړې کله به ته وړم بس دلته کې رالم دلته کې دا یار روان اورې نو دلته کې مې خاص کې ویډیو وکړم پاکستان ته ځي زموږ به پاکستانیانو دلو سلامونه وایي او ورځه الله دې په خیر خیریت سره ورسوه خو بس مړه دا څیزونه نه دي دا ویلا کې ملا کې دا ډېر شی ګران شی دی یاره په خدای یقین وکړئ 2 ګنټونه لګیا یم په دې باندې او لکه کله یو شی پکې خراب راځي کله پکې وایس خراب راځي کله پکې ویډیو صحیح نه راځي مړه خو ډېر ګران کار دی یاره څوک چې کوي نو یاره ډېر غټ محنت کوي په دې باندې ما خو نوي یو بیا هم لکه دومره سخت تنګي وي دا خلک چې کوم زاړه خلک دي نو دوی هم لکه ډېر زیات محنت کوي ما به کې د خپل ګاډي لږ چارج ته ولګوم او ما تم چارج شه او ما زه به تم چارج شم بلې صفحه کې ورته لږ ور پرېوتمه ما چې بس لږ ساعت به تم چارج شي زه به بس هغې نه پس پاڅېدم یاره بس کپړې مپړې مې څښاوې مورې دا کپړې مپړې به ورته وینځم ولې چې دلته کې خو بس هر شی پخپله کولي مسافري ده پردیس دی اورې بس په مونږ دې ایمان الله رحم وکړي په تاسو دې ایمان الله رحم وکړي بس خپل کمرې ته رالم دلته بس سرف مرف راواغېستمه چې سرف پسې سړی راوالي بس په ماشین ته به یې وولمه اورې دا مې ماشین ته ور وویشتې بیا د مازدیګر لمانځه ټیم و نو اودس مودس مې ورته وکړمه ولې چې نور کارونه خو بس کېږي به مونځ خو چې په مونږ فرض دی ضروري دی چې مونږ خپل مونځ اودس وکړو او بس نور کارونه فالتو دي د مازدیګر لمانځه ټیم و نو بس مونځ مې ورته وکړو او بس مونږ چې دی د زندګۍ سم ده او په مونږ فرض هم ده چې مونږ خپل مونځ اودس وکړو او لکه د مونځ اودس نه بغیر لکه نه کېږي اورې خپل مونځ اودس کوئ په خپل پابندۍ سره بس ټولو مسلمانانو ته څومره چې پاکستان کې دي که د پاکستان نه بهر دي که مسافر دي که روغ دي که ناجوړه ټولو ته مې د زړه ته کومې نه دعا وکړه امین پکې ولیکئ په کمنټ کې او بس چې رالم دلته کپړې مپړې بس صفا شوې وي او دې بل سیټ ته مې وولمه چې دې بل سیټ کې صفا هم شي او وچې به هم شي بیا به ورسره رستونه وګورو او دلته کې مې دا اوبه مو سټارټ کړې اورې اوبه مې پسې سټارټ کړې او بس قصه مې سمې ورته برابر کړه لاس ماس مې پکې وومه چې لږ ساعت چې دا سرف مرف لاړ شي نور به بیا ځان په خپله صفا کېږي په دې کې ولې چې لاس ماس پکې واړخوي ولې چې په دې کې لاندې بیا سرف وي نو کپړو باندې داغ کړی دی دا مې ورته وویشتې بس چې رالم لږ ساعت یې پسې بیا لږ ساعت دمه شومه بیا پسې لږ ساعت وروسته ځم بس لږ ساعت وروسته پسې 10 منټه وروسته پسې رالم کپړې وپړې بیخي رډې شوې وې کوچې شوې وې او صفا شوې وې بس رواب مې اخیستی او بس رالم د هینګرو ته مې ور واچوم اورې بیا ورته هغې نه وروسته ورته مې سموله بیخي ولې چې وزګار شوم بیخي د دې نه پس بیا به ورته ور اوږده شم بس وروره د شپې په 3 بجې بیا ډیوټۍ له پاڅېدل غواړي نو بس موږ هم په دواګانو کې یاد ساتئ تاسې هم یاد ساتئ والسلام